هر فتنه چې په دې مرګ باندې راغلې ده هغې مقابله جمعیت علما اسلام کړې ده. زه تاسو په دې یو خبره باندې ځان پوه کړئ چې زمونږ د دې نظریې او د عقیدې دا تسلسل دا د 300 کالو نه چې نږدې شمال کې 300 کال نه را روان دی. د فرنګي د دې مرګ نه شړلو کې د علماو ډېر لوی کردار دی او ډېر لوی تحریکونه دي. بدقسمتي دا ده چې هغه زمونږ تحریک او زمونږ صحیح تاریخ دا قوم ته بچو ته نه دی رسېدلی. خو تاریخ پټېږي نه. تحریک ریشمي رومال تاسو راواخلئ. شیخ الهند رحمت الله علیه د هغې بانی مبانی و او د هغې په پاداش کې 15 کاله اسارت 15 کاله جیل دی په مالټا کې تیر کړ. کې چې کوم اسرائیل سره جګړه ده د امریکې او د یورپ مخې ته څوک راتلل یو مسلمان ملک نو ګورې په دنیا کې یو لیډر نو او دا مولانا فضل الرحمان سے میدان ته راووته په پاکستان کې ولا چاندا جمع کړه تر تملار الته وته تقریر وکړه او ته زه د پاکستان قوم نمائندگی کوم د ټولې دنیا نمائندگی کوم او زمونږ پاکستان قوم لا چې سمالو کوم شو مونږ هرڅه ته تیار یو. مونږ نه د امریکای خیال ساتو نه د برتانی خیال ساتو او ان شاء الله تعالی مونږ مسلمانان یو. یهودیان لګي په اسرائیل چې کوم د اسرائیل لګي په مسلمانانو باندې فلسطین باندې دوره غونې دي هیڅ څه نشته. د امریکای جهازونه په بمباری کوي د برتانی جهازونه په ګوره او دا روان کې انجام به غلطي مسلمانوں کې جذبه ده او خاص کر کے پاکستانیانو کې بیا ډیره زیاته جذبه ده او یقین دی چې کله حکم وشو کله آرډر وشو ان شاء الله تعالی موږ په سر کفنونه تړلې موږ د سیس ته تیاری چې په نوخار کې نه زموږ ایم این شته نه ایم پی شته نه زموږ څه تحصیل چیرمن شته او هغه جلسه چې کوم مبصرین لګیاري په باندې چې پرویز خټک دلته 15 کاله وزیر اعلی پاتې شوی دی یا وزیر دفاع پاتې شوی دی دا غینا بالاتر چې کوم جلسه شوی دا دا یو ثبوت یو روان مسکال دی ان شاء الله تعالی روان په دې صوبه کې به زموږ د جمعیت الاسلام حکومت راځي ان شاء الله تعالی. نو موږ تاسو درخواست کوو چې کوم زمونږ د پارټۍ د تنظیم وروڼه دي هغوی ته درخواست کوو چې کوم داسې مشران دي چې هغوی یو پارټۍ سره تعلق نه ساتي مهرباني وکړئ تاسو لاړ شئ زمونږ د پارټۍ زمونږ د جمعیت د منشور ورته وښایئ او دوی خپل د پارټۍ طرف ته رادا کوي ان شاء الله تعالی راروان ایم پی ایچ هم زموږ په دې حلقه څنګه تحصیل هم ګټلی چې داسې موږ ایم پی ای وګټو ان شاء الله تعالی نو بیا تاسو ګورئ چې موږ څنګه کارونه چل بیا موږ خلکو ته موږ کوو ان شاء الله تعالی. اوس د تزوام 10,000 کاږي